بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو ته دې قانون نوم دی ماده زایده والا قانون. دوی وایي هر هغه ماده زایده چې هغه په مفرد کې واقع شوي وي نو دا به کله چې موږ ته دې مفرد نه جمع اکسا جوړوه یا تصغیر جوړو نو دا الف چې کوم دی نو دا به موږ څه کوو؟ دا به موږ وای مفتوحه سره بدلوه. لکه ګوره دلته کې دا ضاربون دی ضاربون نو په دې کې دلته کې په دویم ځای باندې دا الف راغلی دی دوار پسې بیا الف چې کوم دی نو راغلی دی. اوس چې د دې ضاربون نه کله موږ جمع اکسا جوړوه نو له ټولو نه لومړنی به موږ څه وکړو؟ دا الف چې کوم دی نو دا به موږ وای مفتوحه سره بدل کړو. دا الف دا ماده زایده دی نو دا موږ دلته کې زوا دوار په خپل ځای باندې راغی او دا الف چې کوم دی نو دا موږ سره بدل کړو دا موږ و سره بدل کړو. صحیح شلو؟ چې کله موږ دا و سره بدل کړو نو بیا د جمع اکسا دپاره کېدل راغله چې په درېیم ځای باندې به موږ د خپل ځان نه الف راوړو نو بیا په درېیم ځای باندې دا الف موږ راوړلو. دا اوس دغه الف نه دی دا موږ د جمع اکسا الف د خپل ځان نه راوړو. لکه څنګه چې موږ د مسجد نه مساجد جوړ کړو نو دلته کې په درېیم ځای باندې د الف د جمع اکسا د خپل ځان نه راوړو. دغه شان دي دا الف موږ د خپل ځان نه راوړو دي د سوي الف د جمع اکسا ورته وایي. بیا د هغې لپاره به کېده راغله خو چېرې د الف د جمع اکسا نه پس دوه حرفه وه نو د لومړني حرف له یعنې د الف پسې چې کوم حرف دی دې له به موږ حرکت د کسرې ورکړو او دا بل اخرني حرف په خپل حال باندې پرېږدو. نو دلته کې دا را چې کوم دی نو څه ده دې له به موږ حرکت د کسرې ورکړو دا به څه دي د ضاربون نه به چې کوم دی نو ضواربون جوړ شي. دغه شان دي په موږ ته دې ماده زایده دا چې کوم په مفرد کې واقع شوی دی او په دویم ځای باندې راغلی دی نو د دې نه موږ تصغیر جوړوه نو دا الف دا دویم ځای باندې چې کوم راغلی دی به موږ وای مفتوحه سره بدل کړو نو دا موږ څه وکړو دا موږ وای مفتوحه سره کوم دی نو بدل کړو او په تصغیر کې کېده دا چې حرف اول له به موږ ضمه ورکړو نو دلته کې دوه ته چې کوم دی نو موږ څه ورکړو د حرکت د ضمې ورکړو نو دا الف هم ورپسې چې کوم دی نو واو سره بدل کړو. اوس د تصغیر یو بله قاعده دا نه چې په درېیم ځای باندې به موږ د خپل ځان نه د تصغیر لپاره یا راوړو نو دلته کې دی د موږ چې کوم دی نو څه وکړل دا یا مو راوړله دا د تصغیر یا ده دا یا چې کومه نن دا سره دا د تصغیر یا ده دا یا چې موږ کومه راوړله او دې نه پس که چېرې دوه حرف راغلي نو څه به یې ووایو زوی ربون بشي دې حرف له به چې کوم دی نو کسره ورکړو او دا بل به چې کوم دی نو په خپل حال باندې پرېږدو لکه څنګه چې د جعفرون نه موږ جمله فعلون جوړوه دا د هغې لپاره کوم دی نو قاعده ده. نو دلته کې دا الف موږ څه سره بدل کړو؟ وای مفتوحه سره بدل کړو نو ماده زایده والا قانون زموږ په دې الف کې ولګېد دې الف کې دلته کې مو سره وای مفتوحه سره بدل کړو او دلته کې چې کوم دی موږ څه وکړو وای مفتوحه سره ولګېدو. بیا دا الف د جمع اکسا چې موږ راوړو کوم او یا چې کوم دی نو یا د تصغیر موږ کوم راوړله نو دا بیا د جمع اکسا د وجې نه او د تصغیر د وجې نه کوم دی نو دا الف او دا یا پکې موږ راوړله. زموږ قانون چې کوم دی نو هغه په څه کې ولګېد هغه په دې الف کې ولګېد چې دا الف موږ دې ځای کې و سره بدل کړو او دې ځای کې چې کوم دی نو موږ څه وکړو دا و سره بدل کړو. نو په دې طریقې سره ماشوم چې کوم دی نو په دې باندې پوهه کول پکار دي.